مزاراتو ته چې ځئ مالګه پرته و مسکل الله تعالی مو بیماري ښه کړه یاره دې مالګې سره ښه شوم نو په دې خو موږ او تاسو پوهېږو چې ښه کړي الله تعالی یو شفا هغه راکړې ده ذریعه ګرځېدلې ده ذریعې دي ده اسباب دي دوایي مو وخوړه په دې موږ پوهېږو چې الله تعالی موږ ته شفا راکړي خو دوایي ورته ذریعه ګرځېدلي نو دغه شان ته د مزاراتو ده نسبت د ډایرک مطالبې دا د خواصو کارونه دي چې سړی بعید وي دغه مزار نه او دی د مشکل په ټیم دته آواز کوي بعضې مشایخو بعضې اولیاو صوفیو کړي دي خو ګوري دا چا چې آواز کړی وي دا هم ذي حال وي چا ته چې آواز شوي هغه هم ذي حال دي ده چې آواز هلته رسېدلی دا هم کرامت دی هغه چې آواز لرې نه اورېدلی هغه هم کرامت وي کرامات چې وي دا د ذي کرامت خلکو کار دی عام خلک به په هغې ځان نه قیاس کوي چې فلاني ولي خو داسې کار کړی دی اوس به زه هم داسې اوازونه کوم هغه ولی دی بزرګ دی هغه به کړی وي د دې سواد صاحب رحمت الله علیه سلسلې ډېرې دي یوه سلسله د دی په افغانستان کې د مزیني باچا صاحبانو په طرف باندې تللې ده عبدالقیوم باچا صاحب د خپل والد صاحب مریدو او هغه د خپل والد صاحب مریدو او د ده دا نیکه چې و د سواد صاحب رحمت الله علیه خادم خاص و ډېر کلونه یې خدمت ورسره کړی و بله سلسله د اډي صاحب رحمت الله علیه وه د سرکاڼو میاں صاحب وه د دامان افغاني صاحب وه د مشر دامان باباجي صاحب عبدالرشید باباجي صاحب وه د مولانا عبدالرزاق صاحب دا سلسله هم سواد صاحب ته رسېدلې ده بله سلسله د مانکي شریف د مشایخو وه په سلسله باندې بیا جي ګل صاحب ته راغله بیا شیخ ګل صاحب ته راغله هغه هم بیرته سواد صاحب ته جمع کېږي خلفاو بس په دغه سلسلو باندې دا خورېږي د مزیني باچا صاحب عبدالقیوم باچا صاحب ما ته په خپله حکایت وکړه څو کاله وړاندې وفات شوی چې هغه د خپل نیکۍ لیدلی هم او نیکۍ د سواد صاحب مریدو ډایرک دا ډېره لنډه سلسله وه وی زما نیکه دا حکایت کو چې زه د سواد صاحب رحمت الله علیه سره خادم وم تاجرو ته مې اوبه ورته واچولې او چې اودسې کوو نو دا کوزڼۍ داسې ونیوه او دې دیوال ته یې راخلاصه کړه کوزڼۍ ټوټه ټوټه شوه زه ویرېدم لاړو په یخو اوبو یې اودس وکړه او کوزڼۍ او کودړي دا ما په کپړه کې راغونډ کړل او تاریخ او دا ټیم مې نوټ کړ یوه میاشت بعد د انډیا نه د سواد صاحب مرید راغی د لاهور په ځنګلو کې را روانو ځان ته او حکایت یې باباجي ته وکړه چې ځنګل کې یو زمری را باندې راغی او چې کله دې زمري ما باندې حمله کوله نو ما آواز وکړه سواد صاحب رحمت الله علیه ته او یو کوزڼۍ راله زمری پې باندې ولګېده زمری مړ شه زه روغ رمټ راپاسېم رالم دا کوزړۍ کودړي هغه هم راجمع کړي په کپړه کې غوټه کړي دا ما هم راجمع کړي اوس عقل خدا نه مني ولې کرامت وي داسې کار چې عقل کار نه کوي یوه کوزړۍ نه دوه جوړې شوې هغه سره هم په کودړي پراته دي ما سره هم پراته دي زمری هم پې لګېدلی د سوات نه په لاهور کې زمری څنګه ولګېد دغه حساب وي لکه مخکې چې تاسو ته په معجزه کې ما وي چې مبارک شګې ویشتلې وي کافرانو سترګو ته رسېدلې وي الله تعالی اثر وي او قدرت وي په دې کې که نه ته چې په دې دنیا کې دا اوس ته ګورې په ظاهري حساب سره چې په افغانستان کې کروز میزایل لګېږي او کشتۍ د کراچۍ په بحر کې ولاړه ده انکار ترې کولی شي په ټي وي کې ښکاره ده ته ښکاري که نه ښکاري او هدفي لګي که نه لګېږي د کومې دنیا نه شی را روان دی او په کوم ځای لګي او سرنګ کې دننه هم شی ولي د انګریزانو په ایجاد یو چا جوړه کړه دا قدرت خو ځکه منې چې په سترګو دې ولیده نو د الله تعالی په ذات بې ولې قدرت نه ساتي چې هغه دا شی د دې ځین هغه ځای ته ډایرک رسولی شي هغه پې ویشتی شي چې هر کله کرامت شو کرامت کې اثر الله تعالی ته وي نسبت دوی ته مجاز وي دا دې دپاره وي چې سواد صاحب رحمت الله علیه د مرید په ذهن کې قدرمن شي د دې دا مقصد وي هغه عقیده یې نور هم راسخه شي دا مشکل هغه ته پوره شه هغه هغه ځینه آواز وکړه هغه هم صوفي و خلیفه د سواد صاحب و دی مبارک هم یو کامل شخص و کرامتن دا خبره صادره شو اوس یو بل سړی وایي چې یاره دا قصه ما مولانا صاحب نه واورېده اوس زه چې ځنګل کې مشکل کې ګیر شم نو زه به د الله تعالی ته چغه نه وایم زه به یم سواد صاحب ته وایم 500 چغې ووایه تا ته کوزڼۍ نه راځي سوچ به کې خبرې ته دا ما واقعه د کرامت وه کرامت مستمر نه چې هر څوک داسې کوي نو همداسې کار به ورسره کېږي یعنی الله تعالی قادر دی چې د ده مبارکو په لاسونو داسې کرامت صادرولی شي دا چې اوس دایمي صادرېږي ده یا د مشکل په ټیم به موږ بل چاته چغه نه وو یوازې سواد صاحب ته به وهو نو دا غلط سوچونه دي غلط فکرونه دي زما او ستا دپاره هغه ذات شته د مشکل په ټیم چې هغه همیشه زموږ اورېدونکی دی
هغه همیشه مختار کل دی، هغه د پاسه څوک نشته چې د یو کار نه منع کړي، هغه همیشه زموږ مدد کړی دی او کولی شي. زموږ به د مشکل په ټیم آواز هغه ذات ته وي. صاحب حال صوفي کمال مستغرق په فنا د شیخ کې که داسې مشکل کې گیر شي او هغه خپل شیخ ته داسې آواز وکړي او شیخ ورسره مدد وکړي، نو حقیقت نه به انکار نه کوئ، ځکه چې دا یو کرامت بیا هم کیدی شي، بیا هم امکان لري، بیا هم امکان لري چې داسې کرامات د نور اولیاو نه صادر شي. خو ما مقصد دا دی چې بعضې وخت کې بعضې نداعات خواصو عبادو کړي دي چې ته کرامت ویل کېږي. دا چا چې آواز کړی رسولی دا هم د کرامت دی. ګورې دا کم مرید چې آواز کړی دا د کراماتو نه خالی نه دی. تاسو چې په موبایل باندې آواز د بل ځای نه اورئ، نو کم موبایل باندې چې د آواز واورئ، نو خو یوازې ستا د موبایل کمال خو نه دی که نه چې دا کینچ کړی دی آواز، خو د هغه د موبایل هم کمال دی چې د آواز یې تا ته راپاس کړی که نو دا کم یو مرید چې چغه والي هغه هم ولیدی چې هغه د آواز څنګه ورسو سوات ته، او سوات صاحب رحمت الله علیه بزرګو چې دا بعید نه آواز یې څنګه واورېد. داسې مسله ده. خو د دایم د پاره د مشکلاتو په ټیم کې به زمونږ او ستاسو آواز رب کائنات ته وي. هغه سمیع دی، هغه قدیر دی، په هر څه قادر دی، حقیقي مؤمن زمونږ دی. د کراماتو د معجزې به انکار نه کوئ. کم حالات چې مشایخ درته بیانې دی کې به شک نه کوئ، ولې که شک دی وکړه نو تا په کرامت کې ظاهرا شک کړی دی او د الله په قدرت کې په حقیقت کې شک کړی دی. دا خو د الله په قدرت دا کار شوی، دا خو بیا ته د الله تعالی په قدرتونو کې شک کې. نو په دې وجه باندې منکر د کرامت او د معجزې دا منکر د آیات الله د تفسیر ساوي لیکي، دا د الله د آیاتونو او دلایلو د قدرت نه منکر دی. او دا د ممنبهین د ایمانیاتو نه الفرق بین الفرق ذکر کړي دي چې په ایمانیاتو په عقایدو کې دا خبره ده چې موږ به د اولیاء کرامت منو، هم قبل الوفات هم بعد الوفات. کرامت په وفات سره نه سلبیږي، بلکې د وفات نه بعد د دوی کرامات په زیادت باندې شي، دا لا زیاتیږي. نه ګورئ تاسې مرده چې صالح ای دا قبر